د پلاستیک په خولۍ کې لمونځ کول یا د چټایي په خولۍ کې لمونځ کول مکروه تنزیهي دي. دا په مسجد کې خولانې پرتې وي، سرې، شنې، سپینې خولۍ پرتې د مسالې د پلاستیکي په دې سره لمونځ کول مکروه دي. ځکه په دې خولۍ سره چې تا دا خولۍ پر سر وي، نه ته بازار ته ځې، چې کله تا دا خولۍ پر سر یو ځای دعوت درته سوی دعوت ته هم نه ځې. په دې خولۍ کې ته د سر یعنې د سخر کرم نه ځې. په دې خولۍ سره ته یو داسې مجلس ته نه ورځې چې هلته داسې معزز مجلس وي او ډېر دا معزز کسان کې ناست وي، نو ته دا خولۍ نه په سر کوې. ولې ځکه تا ته دا خپل ځان سپک معلومیږي، خپل ځان داسې بدرنګه درته معلومیږي، نو ته دا خولۍ کې شرمېږې چې یو مجلس ته ورسې، یا د یو یار ملاقات ته ورسې، یا د خسر ملاقات ته ورسې، یا دعوت ته ورسې، یا بازار ته ورسې، نو ته په دې خولۍ باندې شرمېږې. نو بیا ته څنګه دلته نه شرمېږې چې دا خولۍ ستا په سر وي، د الله جل جلاله سره خبرې کوې. ځکه دا لمونځ داسې ده لکه ته چې د الله جل جلاله سره خبرې کوې. نو چې تا ته په کم شي باندې په کم ځان سپک درته معلومیږي، نو په هغه سپک شي باندې لمونځ کول مکروه دي. نو دا خولۍ کې تا ته ځان سپک معلومیږي، ته په شرمېږې په دې خولۍ سره، نو دغسې په دې خولۍ کې لمونځ کول مکروه دي. نو په داسې خولۍ مه په سر کوه. الله جل جلاله فرمای یا بني آدم خذو زینتکم عند کل مسجد. ای بني آدم د هر لمانځه د وخت دپاره زینت اختیار که. یعنی زینت اختیار که. زینت خو په دې خولۍ سره نه راځي، ځکه په دا خولۍ سره تا ته ځان د سپک معلومیږي، نو لمونځ مه کې کوه. لمونځ کې مکروه ده.